حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په سفر باندې روانو، سخته ګرمي وه، لار کې یو ځای باندې لږ دمه کېدو دپاره کېناسته، نو هلته ورسره یو شپنکی او ګډې او بیزې یې سرولې. نو دوی چې وکتلو وایي ته راشه موږ سره کښېنه ډوډۍ وخوره. هغه ورته وایي لا نه درځم. وایي ولې نه راځې موږ سره ډوډۍ وخوره ستړی شوی به یې. وایي انی ابادر بما اسلفتم ایام الخالیه، زه خپلې هغه ورځې یخومه کومې ورځې چې ما خالي تېرې کړي دي. روژه مې ده، هغه ورځې په یخوم چې کومو ورځو کې ما نه ګناهونه شوي دي، ما ګناه کړي دي، نو دا ګناهونه په دې نیکیو باندې زه ختموم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی حیران شو چې دې سختې ګرمۍ ته ګوره او ټوله ورځ ګډې او بیزې سره او دې باوجوده د روژه وي. بیا یې د ده مالک تپوس وکړو او هغه مالک ته پیسې ورکړې او دا غلام یې آزاد کړو چې دا ډېر نیک دی، پرېږده چې دا عبادت وکړي. نو ګوره د نیکۍ سیله په دنیا کې میلاو شو، غلامۍ نه آزاد شو او آخرت والا سیله خو لا تړلې پرته ده.